أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، او یاد که هاغه وخت چې مونږ وویل فرشتو ته چې سجده وکئ تاسو آدم علیه السلام ته، فسجدوا پس سجده وکړه دی فرشتو الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه، ابا انکار وکړو دی ابلیس د سجدې کولو نه. فقلنا یا آدم، پس من اویل اے آدم علیہ السلام، ان هذا بشک دا شیطان دا ابلیس، عدو لکا دشمن دیستا، ولزوجکا او دا بیبستا، فلا یخرجنکما من الجنت، پس ونباسی دا شیطان تاسو دوارو لرد جنتنا، فتشقا ورنا پا تکلیف کی با پریوزی تاسو، پا مشقت کی با واقع شیطاسو. ان لکا اللہ تجوع فیہا، بیشکا دستا دا باردا چتبا نوگے کیگی پا دے جنت کی، ولا تعرا او نب بے جامو کیگی، وانک لا تزمع فیہا او بیشکتا بنتگے کیگی پدی جنت کے، ولا تزحا او نبدی گرمی کیگی یعنی دنور گرمی بہم نمو میں. فوسوس الیہ الشیطان، پس وسوس وکڑا دے آدم علیہ السلام تا شیطان، قال اویل دے شیطان، یا آدم اے آدم علیہ السلام، هل ادلک علی شجرت الخلد، آیا زو خیم تاتا حغونا دا ہمیشہ پاتی کے دلو، وملک لا یبلا، حغ بادشاہی چی نزڑیگی حغا، نختمیگی نزائلکیگی حغا. فاکلا منها، پس دے دوالو خوراکو کو ددغی وننا ددغی بوٹینا، فبدت لهما سوآتهما، پس خکارشل دے دوالو تبدنون اخپل، وتوفقا او شروشل دا دوالا، یخصفان علیہما من ورق الجنہ، چلگولی انخلولی پا بدنون اخپلو حغپان دا جنت. وعصا آدم ربه فغوا، او ارستکلو آدم علیہ السلام پہیر سر حکم در رب خپل، فغوا پس پریوتلو پا تکلیف کے پا مشقت کے. ثم اجتباہ ربه، بیا غرکو دلر رب دد، فتاب علیہ نو پس رجود رحمت وکڑ پا دباندے، وحدا او خیق لکڑو پا ہدایت باندے. قال اهبطوا منها جميعا، قال اللہ تعالی فرمائل اهبطوا منها، کس شیطا سدوارد دی جنتنا، جمیعا پیڑا، بعضکم لبعض عدو، باز استاسو بوید نور باز دپار دشمنان. فإما یأتینکم منی ہدن، پس کلچ راشی تاسو تا زماد طرف نہ ہدایت، فمن اتبع ہدایا، پس ہاغ چاچ تابداری وکڑ زماد ہدایت، فلا یضل ولا یشقا، پس نب گمراہ کیگی ہغا، ولا یشقا او نب بدبخت کیگی. ومن اعرض عن ذکری، او چاچ مخوار ولو زماد ذکرنا، زماد عبادتنا، زماد کلامنا، فإن له معیشة ضنکا، پس بیشکا وی بدد پار جون
تنگ لن تنگ بے سکونا بے آراما ونحشره یوم القیامت اعما او راپور تبکو مندلرا پورز د قیامت لن قال وبوید رب اے زماربا لما حشرتنی اعما ولد زرا پاس ولملن وقد كنت بصيرا حالان کی زوم لدن کے دنیا کے قال اللہ تعالی با فرمائی کذالک اتتک آیاتنا ہم دقرنگی راغلیو تا آیاتنا زمنگا حکمنا زمنگا فنسیتها پستا یرکڑیو حغیلرا پری خودلیو حغیلرا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى او هم دقرنگی نن ورز تپری خودلے شوی تهیر کڑلے شوی وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَا او هم دقرنگی من بدلور کو هاغ چاہتا اسرفا چه هاغ اسراف کڑے وی هاغ شرک کڑے وی ولم یؤمن بآیات ربه او ایمان نوی راوڑے هغه په آیاتونو در رب خپل ولعذاب الآخرة اشد وابقا او خامخا عذاب د اخرت دیر سخت دے وابقا او دائمی دے افلم یهد لهم آیا ندخکار شوی دویتا دا خبرا کم اهلکنا قبلهم من القرون چه سمر هلاکڑی دی من مخک د دوینا حقی قومونو لرا حقی امتونو پیڑو لرا یمشون فی مساکنهم دوی زیب حقی کورونو د حقی داغی پاغی ورانو کندرونو گرزی ان فی ذالک لآیات لأولی النہا بے شک پدی کی خامخا نشانی دا عبرت دی لأولی النہا دا پار دا خاوندانو دا عقلونو